اثبات فعل ماضي معروب گردان فعل ماضي مثبت معروب هو فعل فعل ها فعل فعل فعلوا من غير كله الى العالم كله فعل سك فعلون وغيرها فعلت فعلتا فعلنا تكفى فعلت كاروكو اغي بكذي بس ما ترى شوي كصيغه واحد من الناس غايب فعل ماضي معلوم فعلتا فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا نقول بحركات الثلاثه بحركات الثلاثيه عين بحركات الثلاثه ودي عين كلميسك لك ما فعلا 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 دسي سي صيغه اولى دري اولاني صيغه شي ګوره فعلا فعلا فعلوا ده برای مذکر غایب بس د پاره مذکر غایب دي اوله كم دي ګوره اول واحد اوله صيغه واحد ده دوم تثنيه دوم تثنيه ده او سم جمع دوم دریم جمع ده دا پښتون ده بعد ذان رست راغين شي دي ګوره فعلت فعلتا فعلنا سي صيغه مؤنث غایب را سي صيغه مؤنث غایب راز دري صيغه ده مؤنث غایب دي کنه فيش بهمون وزعه اندغه طريقه باني بهمون وزعه دي طريقه باني بعد ذان دا غن رست چې دي سي صيغه مذکر حاضر سي صيغه مذکر حاضر دري صيغه مذکر حاضر دي فيش كم ګوره فعلتما فعلتم لیکن تثنیه ان لیکن تثنیه دا غیر چې دا فعلتما برای مؤنث حاضر نیز آیا ده د پر مؤنث حاضر هم راځي ښا لکه دا فعلتما نه دي فعلتما مؤنث کې راځي مذکر کې راځي نیوت انتکټ شو ښا لکه ضربتما اکلتما شربتما راځي کنه دوه کې مشترک ده بعد ځان دو صيغه مؤنث حاضر اس به دو صيغه مؤنث حاضر دي ښا هنا فعلتنا فعلتي فعلتنا فعلتي فعلتن فعلتي انت بروغلا فعلت انا كنا فعلت خوش فعلت ما فعلتم كنا بيا فعلتي انت فعلت لي كده فعلتي فعلتن نقول فعلتي فعلت ما بكارو اخذت ما يتحسب فعلت ما ذكرت ما ذكر شو كان اول واحد دوم جمع بعد ذان دو صيغه متكلم ورست راغ دو صيغه متكلم دي اول براي واحد مذكر يبدا بار ده واحد مذكر ده لك فعلتو او مؤنث او واحد مذكر ومؤنث واحد مذكر ومؤنث دون لپاره ودوم برای تثنیه مذکر و مؤنث او دوم لپاره د تثنیه مذکر او د مؤنث ته وجمع مذکر و مؤنث او جمع مذکری او د مؤنث صحیح شو دا گردان فعل ماضی مثبت معروف شو وسه اثبات فعل ماضی مجهول یعنی گردان د فعل ماضی مثبت مجهول ټیک ده نو ګوره فعل ماضی مجهول هغه ته ویل کیږي چې معنا مصدری پېښوي مفعول جریه خفیته منصوب شوی ښا فاعل نو در معلوم نه لکه فاعل معلوم نه لنډه ده ښا اوس ګوره طریقه د بنای ده طریقه د جوړولو د فعل ماضی مجهول هغه ده ګوره چې هر کله فعل ماضی مجهول جوړې ټیک شو نو طریقه ده خو د ثلاثي مجرد ښا یو فعل ماضی د ثلاثي مجرد ده بل فعل ماضی غیر ثلاثي مجرد ده صحیح ده نو طریقه د فعل ماضی مجهول جوړولو په ثلاثي مجرد کې هغه ده چې په کلمه زمه ورکی او ما قبل اخر لبا کسره ورکی او لام کلمه با په حال پرې نو فعلنا با فعل شي کرمنا با کریم شي سید سمعنا با سمع شي شربنا با شرب ضربنا با ضرب نو ګردان وای شو فعله فعل نو کته نه چاته پوسو ما تر علم الصيغه تر زبانه ما تکردان ذکر کړم څنګه بوته وي فعل فعلتم فعلتن نه فعلت فعلنا انت وتما کټ کې بیا ګوره چې دینو گردان فعل ماضی منفي معلوم او گردان فعل ماضی منفي مجهول نو ګوره هر کله چې ما او لا اول ماضی کې راوړي دې جوړ شي ماضی منفي ماضی نو کوم معروف کې راوړي ماضی منفي معروف شو او کوم مجهول کې راوړي مجهول منفي مجهول صحیح ده ما ولا بر ماضی برای نفي آیت ما ولا ما اولا په ماضی باندې د پاره د نفي می اده راضی خو لیکن دومره ده کنه دا ما لګ عام نه ما داخلي بغیر شرط داخليږي او په لا کې چې لا نه پېکلي شرط ده لکه لا چې کلمه ماضی باندې داخل شي نو بغیر تکرار نه داخليږي تکرار د بل لا وسغواړي لکه فلا صدق ولا صلى ايش نو فلا صدق ولا صلى
خامخبل لا بوسرازي مگر شرط دخول لا مگر شرط دخول د لا بر ماضی ماضی باندې اینس داده کې به تکرار نه مېد چې بغیر تکرار نه ناراضي شنو ګوره فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا صدق ولا صلى هنا صدق بازي او صلى وازي نفي في الماضي معروف ان گردان في الماضي معروف هما فعل ما فعلاه تاخير ايدون تاخير پوری هم تاخير داخله پوری او دغه سګوره ايدون هم دارنګي لا فعل لا فعلاه تاخير ده اخيره پوری هو نفي په ماضي مجهول ور گردان په ماضي منفي مجهول ما فعل ما فعل دغه سګوره لكن لا فعل لا فعل لا فعل تاخير داخله پوری پېشي مضارع یا ازده صيغه است مست مضارع لمسو ديال الصيغه مضارع له هم ديال الصيغه فکر مې کنه ديال الصيغه د ماضي شوي او ديال اس بوس ده مضارع ذکر شي